چا ظلم کو د ظالم نه بدل واخلا څومره د مسلمانانو ویني تويږي د حضرت عمر عادل الله اختیار در کړی دی نو هغه دویم سبب دا دی کله چې ظلم شروع شي کله چې په معاشره کې ظلم شروع شي کله چې په ملک کې ظلم شروع شي کله چې په دنیا کې ظلم شروع شي خو شاه چې دا خلق د الله عذاب لره دعوت ورکوونکي دي ظلم دا د الله عذاب لره دعوت ورکول دي وګورا مسلمانا سمرا د مسلمانانو ویني تويږي سمرا مسلمانان به ګناه وجلې کیږي سمرا ظلمونه شروع دي خلق په ماشوم باندې رحم نه کوي په بوډا باندې رحم نشتا په زنانه باندې رحم نشتا په نوجوانانو باندې رحم نشتا دا ټول کارونه چې کیږي دا ظلم دی دا ټول کارونه چې کیږي دا ظلم دی پرنا ورس بسړې مړ کی سبب جج سے اعلان وکي یره پلان کې سے بری دی پلان کې سے باندې نه قید شره د پلان کې سے نه تفوس شره هغه پلان کې سے به سبابیا ټوپک بغاړه د پردې بچي وجني دا ظلم دی کنه دی نه دی ظلم کاسه لګي نه دی ظلم ځکه به خاموش نه ظلم دی دا ظلم دی کدی ته څوک ظلم نه وای نو بیا خو هغه بخبل ظالم دی کم سړی چې دې ته ظلم نه وای هغه خپل ظالم دی یو عالم دی بادشاہ وخت نیولې دی ورته وای ز څنګه سړی ما هغه ورته وای انت ظالم وانا ظالم ان لم اقل لك ظالم ته ظالمی زم ظالم یما کچرت ماتا ته ظالمون ویل اے حکمرانانو دا الله نو ویری گئی دا ظلمنا د خپل عوام سره نور مکوي دا بے گناہ خلق نور موجنئی د خلق ویني بے ځای مت وي بلا خبر واورا چا ظلم کو د ظالم نه بدل واخلا تعالی الله حق در کړي دے تعالی الله اختیار در کړي دے حضرت عمر بادشاہی دا حضرت عمر عادل دا حضرت عمر انصاف متعلقہ طالب پتہ ولګي حضرت عمر روان دے پیوشبا حالات ګوري د خپل معاشري حالات ګوري د خپل علاقې حالات ګوري یو زنانه د فریاد کوي بچي جاړي حضرت عمر ورته وي حالات دي هغه ورته وي دا حالات دي چې بچي می نو د کیږي جاړي وګي دي جاړي وګي دي خوراک غواړي او ما د وبمه پکټوي کې خودي دي هغه یشو ما د هغه په باندې د کوم خو بیا ام جاړي حضرت عمر پاسې دو حضرت عمر آغا پخبل روان دی واغا هغه د پاره سودار اغستې دا هغه کور ته حواله کوي دغه زنانه ورته وي کاش چې د عمر په ځای باندې ته خلیفہ وې عمر یې ونه پیژاندو چې دا عمر دی هغه زنانه ورته وي کاش چې د عمر په ځای باندې ته خلیفہ وې حضرت عمر خو زمون ته پوس هم نه کوي حضرت عمر په دور کې یو سړی یو زنانا د لوګي د تندنا نشیو د کېدلې زما د حکمران حالات وګورا دا نه چې عمر صرف پټوله دنیا ګرځېدو عمر گورنران مقرر کړیو هغه خلق مقرر کړیو کچرتا د کومه علاقې نه شکایت رااله هغه سړی دا هغه د هدینه به ختميږي نن په لکونو مسلمانان نن په لکونو یتیمان نن په لکونو کونډي خويندې میاندې هغه نهر ود کیږي هغه پتند باندې ود کیږي دا غي د بچو خیال نشتا دا غي په معاشره کې حیثیت نشتا دا واورا چې حکمران ته پوس نه کوي مسلمان پتا باندې لازمي دا ته خپل گاون کې خیال وکا ته خپل معاشره کې وګورا ته خپل علاقې کې وګورا ته خپل گاون کې وګورا چې آیا زما پکړی کې زما په معاشره کې کم یو کونډا کم یو یتیم بچي خو نهر نه دی ودو دا ظلم درونو دیتا بربریت ویلې کېږي دیتا ظلم ویلې کېږي
کلا چې دا مظلوم आवाज اوچت کی اے الله هیڅ یو سړی نشته دی زما په معاشره کې چې زما تپوسو کې تاریخ د صلاح الدین ایوبی وګورا صلاح الدین ایوبی دبا د ورځې په خلکو باندې مال تقسیم کو راشن به تقسیم کو د نن وخت مسلمان خبره وو کو دا غي د پاره به مال غنیمت تقسیم کو دا غي د پاره به مالونه تقسیم کړل د شپې بعد دغه صلاح الدین ایوبی مختبی مخ لقاپوش بو روان بو تپوس به کو دروازه به وټکولا تاسو د صلاح الدین ایوبی په باره کې سوای صلاح الدین ایوبی څنګه سړی دی آیا صلاح الدین ایوبی دا ستاد حالات نزان خبرې کنا آیا صلاح الدین ایوبی ستاسو پوس کړه دې کنا دغه صلاح الدین ایوبی با پخپلا د خپل ځان غیبت دې سړی ته شروع کو هغه ورته وای نه غیبت بنکه راشه زما کور ګورا زما پکور کې وړو ګورا زما پکور کې ز سودا ګورا زما پکور کې سامانونو ګورا دا د چا دي دا دغه صلاح الدین ایوبی را کړی دي نن چې زما یو مشر اعلان کړي د یو یتیم د فار اعلان کړي د یو کونډې د فار اعلان کړي د یو سیلاب زده د فار اعلان کړي کلس تصویر وباسا د پښتنو د زنانو هغه دستور هغه رواج هغه روایت فعمال کړل هغه د خپو سره خپوي کړل هغه په خپو سره تس نس کړل اے مسلمانا تاکي بکلا غیرت راځي پتا کې بکلا ایمان راځي پتا کې بکلا جذبه راځي پتا کې بکلا قوت راځي پتا کې با غیرت ایمانی په کوم ورځ باندې راځي چې معمولی سیس د پاره یو سړی اعلان کوي او زما د خور مور تصویر په تمام میډیا باندې چلیږي په فرنٹ میډیا باندې چلیږي په سوشل میډیا باندې چلیږي په الکترونیک میډیا باندې چلیږي دا ولې مسلمانان ولې غیرت نشته ده غیرت اسلامی نشته ده غیرت ایمانی نشته ده صرف او صرف د مسلمان سره ظلم روان ده صرف او صرف د مسلمان د خويندو میندو به حیاي روانه ده مسلمان يهودو په داسې صادر داسې ترفال داسې یو سیدی داسې بلستنی پیراړولې ده چې مسلمان داغینا راوچتیږي نو زر کاله به تیر شوي وي مسلمان چې ویخیږي نو هغه په ډېر کارونه نور کړی وي امام ابن کثیر رحمه الله هغه وی او داسې نور علما هغه وی چې ګورا او د علی رضی الله تعالی عنہ قول بیان کړی دی قول ذکر کړی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مال دولت مشری بادشاہی دا ټول کارونه د کفر صفات کیږي وی په خبره باندې مال دولت بادشاہی دا د کفر سره باقی یو سړی کافر دی دا سره به دا ټول سيزونه وي خو کچرتا یو سړی ظالم دی یو سړی ظلم کوي نه به ور سره مال وي نه به ور سره دولت وي یعنی مال د ظلم سره باقی نه پاتې کیږي مال د کفر سره پاتې کیږي خو د ظلم سره نه پاتې کیږي